بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ما فرستادين أسجرخينهم كيمياء ليصلح لكم أعمالكم تاسو چې دلته وشول دا یو ټریننګ سنټر او د یو تیاری په بنا باندې وشول او هر سړي خپل وس مناسب تیاری کړی او دا د داسې درسونو کسانو چې د چا به کال کېږي چې درس کې شمولیت کړی چا به دوه کېږي چا به درې کړي او په دې کال دوه درې کې یا پنځه یا لس هر څومره چې کړي په پای کې به د هغو زیات نه زیات 10 منټه 20 منټه د قرآن سره تعلق راغلی و باقي زیاته زندگی زموږ ستاسو په دنیا کې د دنیا دپاره تېرېږي د هغې اثر دا و چې تاسو ولیدل چې دلته کوم ملګرو بیانونه وکړل الحمدلله چې د ډېرو ښه ښه مولیانو نه یو لس اته کاله په مدرسو کې تېر کړي د هغو نه په ښه انداز باندې بیانونه وکړل الله دې ورله نور توفیق ورکړي کوم ملګري چې راغلي اورېدلو دپاره نو زمونږ ستاسو دلته رئیسم څه تمه نه وه او جان پهچان نه و زمونږ ستاسو تعلق او جان پهچان قرآن و د الله توحید و د الله دین و انشاءالله چې دا د جمعې شپه هم وه دا څومره ټیم چې تېر شو دا به زمونږ ستاسو په عبادت کې الله دې قبول کړي او دا د خوشقسمتۍ یا د بختورتیا زمونږ ستاسو د ملګرو یو نښه او علامه وه دا ټیم زمونږ نه په ګناه کې تېر نه شو په غفلت کې تېر نه شو بلکې د الله د دین د اورېدلو د قرآن په زده کړه کې او بل ته د ښودلو په تربیت کې تېر شو دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير كله عاجل وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجل وآجل ما علمنا وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين